أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. نانی درس کی ان شاء اللہ العزیز سورة بقرہ رکوع نمبر 8 آیات نمبر 64 65 اور 66 بیانے گی. دلتی وسم اللہ جل جلالہ د بنی اسرائیل بیا یو بل واقع داغه تذکرہ کوي. لاول الله جل جلاله فرمای ثم تولیتم من بعد ذلك، الله تاسو باندې دومره انعامات احسانات وکړلو نو د انعام او احسان تقاضا خدا وا چې تاسو د الله جل جلاله حکم پځې راوړې وي، د وخت د پیغمبر طریقه او خپل کړې وي. خدای باوجود تاسو د دغه پځې چې د الله جل جلاله حکم پځې راوړې د الله د پیغمبر طریقه او چې نو هغه خپل کړې وي، ثم تولیتم د تاسو هغه نه کړل بلکې د هغې پځې تاسو اعراض وکړو، مخ واړولو. فلولا فضل الله علیکم ورحمته، پس که چېرې نه وی فضل د الله په تاسو او د هغه رحمت مهرباني لکنتم من الخاسرین، نو شی وی به تاسو چې نو د نقصان موندونکو نه. خدا محض د الله جل جلاله فضل او په تاسو باندې چې الله تاسو د دغه نقصان او وبال نه وساتلی. خو چونکې دوی په خپل دغه عمل باندې په اعمال رذیله باندې دوی مختشی ول، دو په هیڅ صورت باندې دا نه پرېښودل. نو د دریم بل آیات کې الله جل جلاله آیات نمبر 65 کې د دوی یو واقعه ذکر کړي. الله وی ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، او بېشک تاسو پوهئ پیژنئ هغه کسان چې زیاتې کړه ستاسو نه په ورځ د خیالي کې، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، نو موږ هغوی ته ووایو چې تاسو شئ شادوګان ذلیله. اوس دا څنګه قصه تفسیر خازن کې تقریبا تمام تفاسیر چې نو هغه لیکلی نه. خازن چې نو هغه د واقع لیکلی ده، هغه چې د حضرت داود علیه السلام په دور کې بنو اسرائیل د بحر قلزم په غاړه باندې یو کلی آباد و چې د هغې ته ایلیه ویلو، نن سبا دور کې د هغې ته ایلات ویلی کېږي. نو دغه بحر قلزم ایله کلی باندې چې نو هغه په دغه کلی کې دوی اوسېدل. اوس په دې ته چې نو د الله جل جلاله د طرفه یو حکم رالو، او دا ولو د هغه چې د دغه کلي خلکو خوراک عموما هم زیات تر هغه د میانو ولو، او دوی به ښکار هم د میانو کولو، او دغه شانتې دوی به تجارت هم د میانو کولو. دوی به دا اخیستل نیول به د یوې علاقې نه بلې ته چې نو هغه به چې نو هغه سپلایي کوله، لیږل خرڅول د هغې تجارت به هم کوو، په خپله به یې هم د دې استعمال کوو. الله رب العزت ورته ووایي چې خیالي ورځ د ستاسو چې نو د تقدس ورځ ده، د ستاسو د عبادت ورځ ده، لکه څنګه چې زمونږ دپاره د جمعې ورځ ده. نو تاسو په دې ورځ باندې چې نو ښکار مه کوئ، دا یوه ورځ تاسو چټي کوئ، دا یوه ورځ تاسو د الله عبادت کوئ. باقي چې نورې څومره ورځې دي په هغه ورځو کې تاسو ځان له خپل که ښکار کوئ، که ښه کوئ، که بد کوئ. تفسیر خازن کې لیکلی امتحان دې سي الله جل جلاله وکړو په دې چې په دغه ورځ باندې به د ښکار چې نو د میانو سیوا ولو، په نورو ورځو باندې به اکثر د دغې نه لږ وټې کم چې نو هغه کېدلو. لکه څنګه چې قرآن الله جل جلاله ګویا دی په بل ځای کې نو صورت اعراف کې د شانتې نیمه سپارې ته نهمه سپارې نیمې ته چې وکتلی شي آیت نمبر 163 الله جل جلاله د هغې تذکره کړې ده. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، نو هغه ما تاسو ته وې بحر قلزم په غاړه باندې ایلیه نومې کلی اذ یعدون فی السبت اذ تأتیهم حیتانهم یوم سبتهم شرعا
الله وی په کوم ورځ به چې خیالي وه د خیالي په ورځ به دوی ته دا بیان دا چې نو ډېر زیات به راتلل ویوم لا یثبتون لا تأتیهم کذلک نو یو کوم ورځ به چې نو هغه د خیالي نه وه نو د خیالي نه ما سوا په نور ورځو باندې دا به داسې ډېر نه ول کذلک نبلوهم بما كانوا يفسقون نو دغه شانتي مونږ دوی وازمیلو دوی له مونږ چې نو امتحان وکړلو دوی په دغه امتحان کې چې نو ناکام شولو چې کله دوی باندې دغه امتحان رالو په دې طریقې سره نو په دغه ورځ باندې دوی د دغه ښکار د پاره لاول هیلې او بانې جوړې کولې هیله او بانې چې نو هغه څه جوړه کوله د تفسیر خازن کې لیکلي دي وای دوی ورته دغه غټ حوضونه چې نو هغه جوړ کول او بیا دغه حوضونو ته چې نو دغه حوض ته دغه تمام حوضون ته دوی بیا چې نو نهرونه وکنلو داسې نهرونه لختي ورته جوړ کول نو د آلتنه به اوبه اوچتې وي لاندې به ښکته جوور چې نو هغه به ورته حوض تالاب چې نو هغه جوړ کړو او په دې ورځ به وای دومره ډېر چې نو د میان کېدل چې ګویا چې نو په اوبه به د لاندې نه ښکاره کېدې سراسر به داسې د میان چې نو را روان ول نو دا چې کله به راغلل نو دلته به نو دغه لختې کې به دا میان راغلل نو دا ښکته د حوض ته ښکته ارتاو شول تالاب ته نو د ښکته نه خو بیا دومره اوبه نه وي چې دا راختلی وي نو دا به راتلل دلته به ارتاوېدل نو په دې طریقې سره دوی به نو د جمعې د خیالي شپه چې څنګه شروع کېدله اسلامي شپه دا چې نو هغه د غروب سره شروع کېږي انګریزي شپه دا د شپې چې نو 12:01 سره شروع کېږي چې کله 12 باندې 1 منټ د پاسه شي جنوي ورځ چې نو هغه شروع شي اسلامي چې څنګه غروب د ماښام وشي دغه شانتي شروع شي نو دی به د دقې نه مخکې د جمعې په ورځ به مازدیګر د غلختي خولې به کولاوي کړلې او بیا به چې نو هغه دغه شان پرېښودل د بیا به د اتوار په ورځ چې رال تالابونه به د میانو ډک شي ول د الله پیغمبر به ورته ووی دا تاسو څه ناجایزه کوئ د هیلې او بانې چې نو تاسو ولې کوئ نو دوی به اوس مونږ څه وکړو چې دوی ورته په خپله راغلي مونږ خو د خیالي په ورځ کور په قلاره ناستو مونږ خو دا نه دي ښکار کړي دویمه طریقې چې نو هغه لیکلې ده وایي دوی به ورته کونډې ښودلې لکه څنګه خیال یې کړی مونږ خلک کوم سین کې میان نیسو اکثر نو د سین کې خلک چې نو هغه کونډې کېني مونږ به چې نو طالبای کو مونږ به مازدیګر ماښام باندې کې والته ونو هلته به مونږ لاړو کونډې به ځای په ځای چې نو کېښودلې بیا به په سحر چې مونځ وشو د وخته به لاړو نو دا یې کې به خامخا څه نه څه بیان لګېدلو نو دوی به یې داسې چل وکړو چې کونډې به ورته نو د هغه د جمعې په ورځ باندې کېښودلې خیالي ورځ به پکې تېره شوله بیا به د هفتې په ورځ نو د هفتې په ورځ به لاړو هر سړی به خپل تاره خپله کونډه خپل چې نو لرګي باندې د هغې چې څنګه جوړې کړې وې هغه به یې راواغستې په هغې کې به میان چې نو راغلی نو دوی به یې چې دا خو مونږ نه دي ښکار کړی اوس په خپله ورته راغلی دی مونږ خو د هفتې په ورځ ښکار له نه یو راوتی رو بیا داسې کېدل لاول دوی دغه هیله باندې بیا په دې ګناه باندې دوی جرأت کولو ان تر دې چې دومره د دوی جرأت سیوا شو چې دوی بیا الیاذ بالله دا وی چې د خیالي ورځ پکې چا راویستې ده دا ټولې خو یو شان دغه ورځې نه او دوی په هغه ورځو باندې ښکار چې نه شروع کو اوس چې کله دوی په خپل دغه ګناه کې د حد نه سیوا شولو نو په دې کې بیا 3 ډلې چې نو هغه جوړې شولې یو ډله چې نو هغه چې ناهین وه هغوی به چې نو دې ته نهي عن المنکر کولو چې ګوره ستاسو دا کار غلط دی ګناه کار چې نو دا مه کوئ تفسیر خازن کې لیکلي دغه ډله چې نو هغه د هغه څو ول 12,000 12,000 کسان د هغه د نیکانو صالحانو چې نو هغه دغه کسان ول چې دوی ته نهي عن المنکر کولو چې ستاسو دا کار چې نو خطا دی دا مه کوئ دویمه ډله چې نو هغه دوی د څه وخته پورې لږ منې کړل خو چې دوی نه منع کېدل د هغوی ساکت شول غلی شول خپل کار دی تاسو پوه شئ کار پوه شئ تاسو نه منئ دغه کم چې نهي عن المنکر کوونکې ډله وه دوی ورسره تاخیره پورې لګیا درېیمه ډله چې نو هغه دغه په دې عمل کې اخته شوي ولو دوی به دغه ښکار کولو نو ځکه ویلی کېږي چې د انسان براعت ذمه اله ده چې کله به ستا په یو ځای کې چې نو ناجیزه کې ده او تو برسر اقتدار وي نو ستا د الله په نسبت باندې دا عذر نه قبلېږي چې زما خبره نه منله ولی چې الله پیغمبر فرمای الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته تاسو کې هر یو نهګبان دی
او د دنه به د ما تحت مبارک تپوس کیږي او بیا د الله پیغمبر فرمای من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده فإن لم یستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان کچا کې نو هغه څوک منکر کار ویني نو د لاس طاقت رسیدې به پلاس منه کوي که د لاس طاقت نه رسي نو په جبه به منې کوي که د جبې طاقت نه رسي نو بیا به دغه عمل ولا بد ګڼي په زړه کې بیا د دغه عمل نه د انسان نه د عمل نه بوله په زړه کې نفرت کوي چې دا کار د ښه نه دی په دې کې سره موږ دی نو دغه کومه ډله چې د هغوی نهي عن المنکر دوی ته کولو نو دوی نه کېدل چې نه کېدل د هغو سره خپل دغه کلی دغه آبادي چې نه نو هغه تقسیم کړه دیزه پورې بچنه نو مونږ یو مونږ بس تاسو طرف ته نه دراوړو دغه ځنه اخوا به تاسو به زمونږ طرف ته چې نو هغه نه راوړی د دې پمنس کې چې نو هغه سراسر ځان له دیوال والو په خوا د قلو انتظام دا بډیر ولو د دوران کې چې نو ضمانت له نو په دې باندې د الله جل جلاله د طرف د عذاب فیصله وشوله درې ورځې چې نو هغه ته دغه ولو او د عذاب فیصله چې کله وشي یو قوم ممسوخ شي دې چې نو مشکلونه مسخ شي الحفیظ والامان نو دې د درې ورځې پورې الله پاک دې له مهلت ورکړي د درې ورځې سیوا چې نو دې ته مهلت نه میلاویږي نو دې د قشانتي وشول درې ورځې دې دغه ضمانت تیر شوه و سحر له چې دوی را پاسېدل دا کم چې نهي عن المنکر کون کول دغه ډله چې کله دوی را پاسېدل کورون ته خپل ګیټ چې نو دروازه مین د قلعې دروازه کولا وکړه بهر ته راووتل نو د دغه بلې ډلې والا چې نو د هغوی د طرف نه څه هڼ څه خبرې څه اواز چې نو هغه نه راتلو چې نه راتللو نو دې رالل د هغوی خو خپله قلعه دې مومنس کې خو نو هغه دیوال وهلی شو جدا شوي ول د هغوی په دیوال باندې ورښکاره شول چې وایي کتل نو دوی ټول نه شادوګان او خنزیران چې دی نو هغه جوړ شوي ول الحفیظ الامان اوس چې کله دلته دی نو صرف د شادوګانو ذکر دی ما تاسو ته زه قوس ځای راوړو صورت اعراف کې ورسره د خنزیرانو تذکره هم شته نو دی چې نو هلته دغه شان دا جوړ شوي ولو او یو بل ته به کتل او جړل به نو بیا چې نو هغه جړه ولا فایده نه ورکوله دغه شان حضرات تفاسیر قتاده رحمه الله چې نو محدث د تفسیر ډېر لوی امام تیر شي هغه دوی کې چې کم ځوانان ول دا غوی نه چې نو شادوګان جوړ شول کم چې په دوی کې بوډاګان مشران ول وای دا غوی نه چې نو خنزیران جوړ شول الحفیظ الامان درې ورځې پورې بیا چې نو ژوندي ول درې ورځې بعد چې نو هغه بیا مړه شولو او دا چې نو دا اوس اکثر بعضې خلک د هغې د خنزیران او شادوګان دا د هغې زمانې نه دي دا د دغې نه مخکې هم دا نسل و د هغې نه وروسته هم دا نسل دی دا قاعده یاد ساتئ کم قوم چې الله پاک په یو شکل سره ممسوخ کړي د هغوی په یو شکل باندې بدل کړي هغه نه چې نو توالد او تناسل د دغه قوم نه کیږي کم قوم چې شکل بدل شي د دین دا نه کیږي بیا په دې ځکه اکثر مفسرین چې نو هغه یو قول ذکر کړی دی ډیر خطرناک دی الله چې نو موږ ته امن نکړي هغه قول چې نو هغه دا ذکر کړی دی بخاری او ترمذی ابو داود په حواله سره یو حدیث نقل کړي په حدیث کې نو دا غوي دا خبره کوي حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمان دی چې سندري دا چې نو هغه بدترین دی مفهوم دا غي خلاصه چې نو هغه دا ده او ډیر خلک به دي چې دی به د سندر او د دې مجلسونو چې نو هغه کوي مجلس کې به سندري دا به اوري سحر لچ پاسي د دې شکلونه بچي نو هغه مسخ شوی نو سندري اوریدل د انتهایی چې نو بدترین ګناه دی ولی ځکه چې دې باندې د الله پیغمبر علامات قیامت سره چې نو هغه دا خبره ذکر کړله چې داسې خلک چې هغه په دغه مشغولات کې ناس وي نو شاید نږدې چې سحر لدی پاسي او د دې شکلونه چې هغه ممسوخي الله فیض الامان نو کوم زرات چې نو هغه موبایل او غیره ګوري لاول خو د دې ټول نه توبه او کسل بکار ده او بیا خصوصا چې د شپې چې نو هغه دا ګناه خود سره نه کوي ځکه د دې باندې د الله پیغمبر دغه خدشه ظاهر کړله اسنه چې سحر لا پاسه او شکل چې نو هغه ممسوخ شوی نو به هر حال الله جل جلاله دغه قوم تذکره کوي نو الله وي منګه دې ته فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين تاسو شي شادوغان ذلیلا فجعلناها یو زمير چې نو هغه دغه علاقې ته راځي نو منګه جوړ کول دغه علاقې لره نکالن عبرت
دویم چې دی نو هغه ضمیر بعضې مفسرین وایي فجعلناها دا ها الف ها کم ضمیر چې دی نو وایي دا ضمیر ها ضمیر دا راجع دی چې دی نو د قصې ته فجعلناها موږ وګرځوله دغه قصه نکالا عبرتو. حضرات مفسرین چې نو هغه لیکلي معرف کې چې نو هغه مفتی شفیع صاحب رحمه الله هم لیکلي نور تفاسیر هم هغه وایي چې په دغه وخت کې دغه قوم دا بیا چې نو دوه قسمولو یو چې نو هغه نیکان صالحان ول او دویم قسم چې نو هغه بدان ول. نو الله وی د بدو خلکو دپاره دا نکالن منګه عبرت جوړ کو توبې ذریعه جوړ کو چې دې ته وکتل او د هغوی په توبه وباسله. نو منګه جالناها دغه قصه دغه کلی د نورو خلکو دپاره منګه عبرت جوړ کو او کم چې نیکان او صالحان ول د هغوی دپاره الله وی موعظة للمتقین د متقیانو دپاره چې دی نو هغه موږ د نصیحت جوړ کړو یعنې د هغوی په دغه خپل دین په خپله خبره باندې نور چې نو هغه هم مستحکم کړل. لما بین یدیها وما خلفها کم چې د دغې نه مخکې نو مخکې معنا دا ده کم چې په دغه وخت کې کسان موجود ول نو د هغې خلکو دپاره چې نو دا نکال عبرت وما خلفها او کم چې وروسته د دغې نه راتلونکي ول د هغوی دپاره موږ د قشان دا عبرت او نښه چې نو جوړه کړه. الله رب العزت دې موږ د داسې قسمو عذابونو محفوظ او مانون کړي. ثم تولیتم بیا تاسو مخ واړولو من بعد ذلک پس لدینا فلولا فضل الله پس کچری نوی فضل د الله علیکم په تاسو باندې و رحمته او داغه مهربانی رحمتو لکنتم نشی وی بتاسو من الخاسرین د تاوان مندون کنه. ولقد علمتم الذین او یقینا پوشی وی پیجندلی ول تاسو هغه کسان اعتدوا چې زیاتې کړو منکم لتاسو نفس ته پورز د خیال کې فقلنا لهم پس اویل مونږ هغوی ته کونو جوړ شي تاسو قردتن شادوګان خاصین ذلیله فجعلناها پس وګرځوله مونږ دا قصه فجعلناها پس وګرځو مونږ دغه کلی نکالا عبرت لما بین یدیها د هغې خلکو دپاره چې کم دغه وخت کې موجود وما خلفها او کم چې راتلن کې والو و موعظة او نصیحت للمتقین د پاره د متقیانو.